یو سړی په یو ځنګل کې روان و چې ناڅاپه یې یو ویرونکی اواز واورېده. اواز وار په وار تیزېده. سړي چې شاته وکتل ګوري یو وږی زمری په منډه منډه د ده خواته را روان دی. سړي په تیښتې پیل وکړ. وږی زمری شیبه په شیبه سړي ته ورنږدې کېده چې ناڅاپه سړي یو ساه ولیده. یو پړی هم پکې ځوړند و. پړی یې ونیو او ساه ته یې ځان وغورځاوه. سړي په پړي کې ځان ځوړند ونیو. لږه شیبه وروسته د زمري ویرونکی اواز کم شو. سړي په ارامه ساه واخیستله. پام یې شو چې په ساه کې اوږده او غټه بلا پرته ده چې غټ سر او وحشتناک شکل لري او د ده د خوړلو لپاره شیبې شماري. سړی له زمري او بلا څخه د خلاصون په فکر کې و چې دوه سپین او تور موږکان د ساه لږ ښځنۍ برخې د پړي په واسطه پورته را روان دي او دا ساعت پړی هم چیچي او خوري. ویرېدلی سړی په پوره زور پړي ته ټکان ورکوي تر څو موږکان وغورځوي، خو ګټه یې ونه کړه. د زورور ټکان له امله به پړی د ساه په دیوالونو لګېده چې ناڅاپه یې ولیده بدن یې له کوم نرم شي سره ولګېده. چې سم ځیر شو ویلیده چې له شاتو څخه ډک د مچیو ګبین د ساه پر دیوال پورې نښتی دی. په شاتو لړلی لاس یې لږ وڅکه، خوند یې ورکړ. نو د شاتو په خوړلو یې پیل وکړ. له سړي زمری بلا او موږکان هیر شول. ډېر شات یې نه و خوړلي چې له خوبه ویښ شو او په کټ کې نیغ کښېناست. له ځان سره یې وویل ځورونکی خوب و. هوډ یې وکړ چې باید تعبیر یې پیدا کړي. د یو عالم څنګ ته ورغی او خوب یې ورته تیر کړ. عالم ورته وویل د خوب تعبیر دې ډېر ساده دی. وږی زمری چې ستا په لور یې منډې وهلې ملک الموت یعنې اسرائیل وه او هغه ساه چې بلا پکې پرته وه ستا قبر دی. په کوم پړي کې چې ځوړند وې ستا عمر دی. او هغه سپین او تور موږکان چې پړی خوړ شپه او ورځ دي چې ستا عمر نیسي او کموي یې. سړي وویل ای شیخه نو د شاتو څه کیسه ده؟ شیخ وویل شات ستا هماغه دنیا ده چې د خوږوالي له امله یې تا مرګ حساب او کتاب هېر کړی دی. یا الله د دنیا له فتنو څخه په تا پناه غواړو.